سلامونه ګرانو قدرمنو کتونکو خالد خان مومند یم تاسو ګورئ سنو پښتونخوا دا وخت مونږه د پیښور په یو حال کې موجود یو چرته چې د خیبر پښتونخوا د مختلف یونیورسيټیانو خلک راغلي دي سټوډنټان راغلي دي دلته را یوځای شوي دي او د خپل مستقبل په اړه چې کومې خبرې اترې کېږي نو د هغې برخه جوړې شوي دي. نن په دغه خپرونه کې په خصوصي توګه ما سره سینیر تجزیه کار عقیل یوسفزی صاحب هم موجود دی. ورسره د دغه یونیورسيټیانو نه چې کوم سټوډنټان راغلي د دې نه مونږه څه سټوډنټان چې کوم دي هغه ځان سره کینولي او څه مونږ سره په حال کې موجود دي. په دې خپرونه کې به زمونږ بنیادي توګه د فیک نیوز د منفي پراپیګنډو نه چې کوم ځوان نسل دی هغه څومره متاثره کیږي په دې به خصوصي خبرې اترې کوو او د دې ځوانانو نه د دغه پیغلو نه چې کوم دی مونږ پوښتنې کوو چې دوی تر اوسه پورې د دغه فیک نیوز یا د منفي پراپیګنډو څومره ښکار شوي دي او مخنیوی چې کوم دی هغه څومره ضروري دی او دغه مخنیوی چې کوم دی هغه څنګه کیدلی شي. نو لومبی چې کوم دی زه خپل پروګرام چې کوم دی په باقاعده توګه به آغاز کوم. نو چونکې عقیل یوسفزی صاحب موږ ته موجود دی دلته عقیل صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له وخت راکړو. ډېره مننه. دلته کې کوم ملګري ناست دي د دوی هم د منتظمینو هم خالد ستاسو په اجازت باندې به زه د دوی نه ووټینګ اخلم لکه لاسو چتولو کې دا ټاپک چې خالد ښودی دی یا ارګنایزر ښودی په دې ټاپک کې ستاسو څومره دلچسپي ده د څومره خلکو پکې دلچسپي ده لاس اوچت کوي. اوکې ډېر غټ تعداد دی ماشاءالله. ځکه خالد د هغې بنیادي وجه دا ده چې منګه سمیت ډیر زیات خلک چې کوم دي تاسو خاص کر نیو جنریشن چې دی د کرنٹ افیر نه تنګ دي. خلک نیوز او کرنٹ افیر چې کوم دي هغه سرویس دا وایي چې د هغې په ریشو کې کمې راځي. او بله یو خبر تاسو ته کوم چې پاکستان کې د امریکې نه زیات نیوز چینلز دي. پاکستان کې د امریکې نه زیات نیوز چینلز دي موږ چې مین سټریم میډیا ورته وایو پکې. او په پاکستان کې بیا د سوشل میډیا چې کوم استعمال نه هغې باندې د دنیا ډېر زیات ماهرین چې کوم دي چې هغه د سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا یا د مین سټریم میډیا مانیټرینګ کوي. پاکستان باندې هغه حیران دي چې په یو ملک کې چې د هغه لټریسي ریټ اراؤنډ 40% په هغې باندې هم شکوک و شبهات دي. هلته کې د میډیا مین سټریم میډیا چینل دومره زیاتولی دي اخبارونه دومره زیاتولی دي او بیا د سوشل میډیا استعمال چې دی هغه څومره زیات دی پکې. ستاسو چې کوم جنریشن دی دې ته ډېر زیات چیلنجز دي. تاسو په یو داسې برج باندې ولاړ یئ چې جدیدیت هم دی. مثال په طور لکه موږ د خپل میډیا خبره کوو نو د ډیجیټل میډیا د دور نه را بعد چې په هغې باندې څه ریګولرایزیشن نشته د هغې هېڅ ډسپلن نشته د هغې هېڅ ټرمز اینډ کنډیشن نشته ایساروز نشته. تاسو ډېر زیات بې چینه کړی هم یئ. او بیا چې موږ کینو زه مین سټریم میډیا کې کار کوم او رښتیا خبره دا ده چې په یو چینل دو باندې ډیلی بیسس باندې راځم موږ په خپله باندې هم د اوکتاهټ ښکار شو بوریت ښکار شو چې یاره زموږ سره ښه خبر نه او موږ انټرنیشنل میډیا پاکستان داسې پینټ کوي چې پاکستان چې کوم دی دا ډېر زیات خطرناک ملک دی یا پاکستان ډېر پسمانده ملک دی. پاکستان کې د نوي کل چې دی د انسیکیور دی. تاسو خبرې دا کومه سروې چې شوې وه چې دومره فیصده خلک چې کوم دي ځوانان هغه د پاکستان هغه 42% وو. صحیح دی. هغه 94% خلکو جوړ کړله. صحیح. نو دغه مین سټریمینګ کې یا سرویس چې کوم کوي نو د هغې یو امپریشن تاسو دا راځي چې پاکستان چې دی دا ډېر خطرناک ملک دی او تاسو پکې سیکیور نه یئ. دا کم ملکونه چې تاسو ته ډېر آیډیل ښکاري نو هغې ته یو څو نمایندګان هغه به زه ریکمنډیشن ام ایس پي آر ته وکړم چې د امریکې د حده پورې لاړ شئ کنه تاسو به د پېښور چې دی د جنت ښکاري شي درته. تاسو انډیا چې دی هغه د شاهرخ خان په فلم کې ګورئ چې د هغه شوټینګ چې کوم دی هغه په هانګ کانګ کې کېږي او په امریکا کې کېږي. تاسو د انګلینډ چې کوم د لندن کوم دغه دی د ټریفک حالت دی او هلته کې چې څومره کرایم دي تاسو د هغې نه نه خبر. نو لږ به مین سټریمینګ ته به لاړ شئ لږ ډېر خپله مطالعه چې کوم ده هغه به زیاته کوي چې په کم دور کې تاسو اوسېږئ. تاسو هغه وختي ما خبر پوینټ راکړی د ټریډیشنلیزم خاص کر پښتون سوسایټي چې ده او د ماډرنیزم په یو برج په منځ ولاړ یئ کنفیوز یئ. زمونږ نیو جنریشن چې کوم دی دا کمپلیټلی کنفیوز دی.
نو یو به هغه کې زموږ د نصاب غلطي هم ده، په هغه کې زموږ د پروپیګنډا مشینري چې ده هم د پراکسیس دي. که اوس ما ستاسو نه تپوس وکړو چې د پراکسیس ډیفینیشن څه دی، نو زما خیال دا دی چې هغه به چاته نه معلوم پکې. نو خپله مطالعه چې کوم ده هغه ټیک ده چې ستاسو د والدینو ستاسو نه ایکسپیکټیشن دي، هغې ستاسو نمبر یې غواړي، هغې چې تاسو افسران شئ، خو خپله مطالعه چې دغه جنرال نالج ته به هم لږ دغه کوي. اوس تا نه درکړم ښه دا ما صرف هغه تمهید درکړم، صرف هغه د 2 سوالونو دپاره، زه بیا خبرې مې لږ زیاتې وکړې ساري. قدرمنو کتونکو موږ به خبرې اترې هم کوو. موږ سره په سټیج چې کوم سټوډنټان دي نو د هغې لږ شان تعارف په تاسو وکړم. موږ سره احسان الله دی د یو ای ټي پېښور نه، امتیاز علي دی موږ سره د باچا خان یونیورسټۍ 400 نه، فروه امتیاز د موږ سره د پیس اینډ کنفلیکټ ډپارټمنټ پېښور یونیورسټۍ، او ورسره رحمین چې کوم د هغه موږ سره د پیس اینډ کنفلیکټ ډپارټمنټ پېښور یونیورسټۍ. اکیل صاحب موږ په باقاعده توګه د دغه موضوع باندې راشو. لومړنی سوال که تاسو نه زما دی، موږ فیک نیوز خبره کوو هر وخت چې فیک نیوز نه موږ متاثر یو. دا فیک نیوز وایي څه ته، دا د څه او د دې مقصد څه وي؟ فیک نیوز دغه دی چې د دوی د پاکستان د دغه نه مایوسه دي. زما سروې دا ده چې دا څومره دا مونږ کریم راغونډ کړي دي. دا زما چې څومره اسسمنټ دی نو دا د پېښور د کوم دا د څلورو نمایندګانو یا د دوی د لیډرز تاسو ذکر وکړو، بهترین تعلیمي ادارې چې کوم دي هغه دي، د هغې نمایندګان دي پکې. دوی چې دا وایي چې موږ د پاکستان نه مایوسه یو که نه، حالانکې ما هغه سروې دغه کړه چې هغه غلط کنډکټ شوې ده، هغه غلط پرزنټ شوې ده. بیا دې وګوري ګوګل لیکي، بعضې معتبر ادارې شته په هغې دې وګوري. دا د فیک نیوز هغه اثرات دي چې هغه نسل چې دی به سبا غټ جرنلیست جوړیږي، دی به میجر جوړیږي، دی به کرنل جوړیږي، دی به پروفیسر جوړیږي، هغه او دی به دا سیسټم چلوي. صحیح، دا خلک به یې چلوي که نه، دا خلک به یې چلوي. مستقبل دی. نو ده نه چې ما کله د دې نسل نه تپوس وکړو خالد چې څومره تاسو د پاکستان د دغه نه مستقبل نه مایوسئ، نو پول خو راغی. دا هغه پرسپشن منیجمنټ دی چې د هغې په نتیجه کې دا زمونږ د پېښور یا د خیبر پښتونخوا دا کریم چې دی چې دا زمونږ فیوچر دی، دی مایوسه دی. زمونږ نظام تعلیم کې هم غلطیا نشته، زمونږ پالیسي میکینګ کې هم غلطیا نشته، زمونږ په پالیټکس کې هم شته، زمونږ په ګورننس کې هم شته. خو پاکستان د دنیا په یو څو بهترین ملکونو کې هم دی. د پاکستان چې ته د شخصیاتو دغه ګورې، د کم حال کې چې موږ ناست یو، یا د ده د ژوندي پاتې کېدو کم جذبه چې ده، دا په امریکا کې چې دی پټاخه دغه شي خلک چې دی ټول ښار یې خالي کړی. زموږ په دې صدر کې یا په دې کم حال کې چې موږ ناست یو، د دنیا ټول نه غټه واقعه پکې شوې ده، خو زموږ بچي پکې نن ناست دي، پکې زموږ افسران پکې ناست دي، زموږ دا ټایپ خلک چې هغه صاحب الرأی دي پکې. نو دغه مایوسۍ والا شی چې کوم دی که نه، یا دا والا ریاکشن یا رد عمل چې کوم دی، دا د فیک نیوز دغه دی، مقصد دی. او د فیک نیوز ابتدا چې کوم ده، د هسټري ډپارټمنټ پکې څوک شته؟ د هسټري ډپارټمنټ، جرنالیزم ډپارټمنټ. ښه، د فیک نیوز او د پروپیګنډا مشینري ابتدا چې وه په پارټیز کې د جرمني نه شوې وه. صحیح. او په پاکستان کې نن سبا 3-4 پارټیان یا ګروپونه داسې دي چې د هغو لیډران یا د هغو پالیسي میکر چې کوم دي، هغه د نازي پارټۍ چې کوم پروپیګنډا مشینري وه د هغې نه متاثره دي. په پاکستان کې په 9 مۍ باندې یا د هغې نه علاوه یا د هغې نه بعد د ریسنټ بنو واقعې پورې چې دا څومره فیک نیوز چلیږي، پروپیګنډا مشینري چلیږي، د دې بنیاد چې کوم دی په هغه ځای کې ایښودی شوی دی، او د دې شاته چې کوم دی هغه ډېر زیاته ډېر غټ انویسټمنټ دی. تاسو ته څومره اندازه ده چې دا کوم موبایل چې تاسو سره دی، د سمارټ فون چې ورته موږ وایو، تاسو خبر یې چې دا په امریکا کې مینوفیکچرنګ د دې کېږي یا چاینا کې کېږي د آیفون پورې، دا پاکستان کې ارزان دی، امریکا کې ګران دی. په دې تاسو سوچ کړی دی؟ پروډکټ د امریکې دی یا د انګلینډ دی. په پاکستان کې دا ارزان دی، پته وکړئ، نن بیا ګوګل کوي، بیا ما ته په سوشل میډیا باندې خیر دی دغه کوي چې ما غلط ویلي. په پاکستان کې چې تاسو په 300-500 روپۍ کم کیبل ګورئ چې په هغې کې 100 چینلې وي،
هغه تاسو په امریکا کې چې سی ان ان او بي بي سي او دا ګورئ د هغې نه زیاتې پیسې به هلته کې پی کوئ دا زیات خلک به یو ای ته تللي یا رشتهداران به یې تپوس ترې وکوي د دې شاته خالد باقاعده زه خو دا لفظ سازش کله هم نه دغه کوم پاکستانیانو ته پښتنو ته د سازش ضرورت نشته د ځان دپاره پوره دي ټیک شوه ځکه ما 15 کاله صحافت کړی دی او کتلې مې هم دي پکې خو د دې شاته څه پلانینګ شته د کانسپیرسي په ځای باندې به موږ یو پلانینګ دغه کوو زما خیال دا دی چې موږ ته دهشتګردي چې دا زموږ صوبه په دغه کې ده په ولقه کې ده یا موږ ته شرپسندي یا معاشي بدحالي دومره غټ چیلنج نه دی د پاکستان سوسایټي ته سټیټ ډېر طاقتور دی د پاکستان یو خبره باندې ځان ډېر پوهه کوي د پاکستان سټیټ انتهایی طاقتور دی سوسایټي بوجوه چې کوم ده نو هغه مایوسه ده او د هغې په بنیاد کې یا د هغې په اسبابو کې چې دی یو بنیادي وجه چې ده هغه دام ده پکې یو مثال به تاسو درکړم ټول بخا ده زه ته انټي سوشل میډیا ورته وایم دا میډیم دی دا میډیا نه ده یو خو دې باندې ځان پوه کوئ په بنو کې واقع وشوه د یو انسان مرګ چې کوم دی د قرآن د احکاماتو مطابق د انسانیت مرګ دی خو څوک بې قصوره ووژلی شي پکې تاسو خبر یې زمونږ لیډینګ جرنلسټانو زمونږ لیډینګ لیډرانو زمونږ د سوشل میډیا اکټیویسټ ورته وایي دا بل یو مخلوق راغلی دی هغې څو مړه کړه اول 28 بیا 50 بیا 80 بیا 120 180 ته ورسېدل وفات شوی څوک یو کس مړو پکې او 100 هغه زخمیانو پکې ته خبرې انډین میډیا هغه اکاونټس نه چې کوم دي ایکس چې ورته نن وایو د هغې نه یې د جرنلسټانو او د لیډرانو دغه واخیستل او 3 ورځې هغه پاکستان په دغه باندې لګیا دا څومره خطرناکه خبره ده د یوې واقعې په بنیاد باندې نو زما خپل خیال دا دی چې د پاکستاني سوسایټي زه بیا دا ایکسپلین کوم چې پاکستاني ریاست ډېر طاقتور دی پاکستاني سوسایټي چې دا ډېر زیاته کمزوره ده او که دا کمزورې ده نو په هغې کې زمونږ د ریاستي ادارو د غفلت د غلطو پالیسیانو او زمونږ د تعلیمي ادارو د ترجیحاتو چې دی که نه او زمونږ د نصاب پکې ډېر غټ بنیادي کردار دی ریښمین نه به زه تپوس کوم چې اوسه پورې ستاسو نوم یې هم دغه دی تپوس وکړه دا ګوره هیومن رایټس کې وایلیشن کې راځي نه نوم ته یاد شوی ډېر ښکلی نوم دی نو دا راته ووایي تاسو تر اوسه پورې د فیک نیوز ښکار شوي او که چېرته ښکار شوي تاسو نو بیا د هغې متبادل یا د هغې کاونټر تاسو څنګه وکړو نو زما سوچ خو دا دی چې فیک نیوز چې اوسه پورې استعمال شوی دی هغه یو پولیټیکل سټانس دی چې څونه په میډیا تقریبا هر میډیا باندې څه نه څه الزام دی چې دا د دې پارټي ده دا د دې پارټي ده او د دې په حق کې او د دې خلاف څه نه څه طریقه هغې داسې راوباسي چې کوم یوث دپاره اکثر نیوز داسې وي چې هغه فیک راوځي نو هغه فیک نیوز د وجې نه ایز یوث از ویری ولنریبل نو زموږ دا ځکه چې زما ریسرچ ټاپک خپل هم پولیټیکل انسټیبلیټي دی نو زه 2018 نه که موږ وګورو نو چې څونه سټانسز اخیستل شوي یا څونه اکټیویټیز شوي دي هغه ټول فیک نیوز د وجې نه دي په میډیا کې یو نیوز چلېدلی دی هغې د وجې نه پوره یو ګروپ اوچت شوی دی بل د وجې نه ټیک دی بیا موږ ګورو چې یو شفټ راځي چې مخکې یو ګروپ د وجې نه مطلب ډېر خط خبرې دي روانې او اچانک یو میډیا کې شفټ راځي او د هغې خلاف خبرې شروع شي هغې کې یو ډېر دوه ګروپ داسې شي چې یو سپورټ کوي وي یو خلاف وي او هغه ګروپ خپلو کې کانټینیوسلیس موږ ګورو چې جنګېږي که موږ خپل ځان ته وګورو آی تھنک موږ ډیلی نیوز باندې چې څونه پلیټفارمس دي نو موږ وګورو نو یو نیوز به یو ښیي یو نیوز به بل ښیي یو نیوز به بل ښیي لکه څنګه ستاسو د بنو خبره وکړه نو ایٹ د سیم ټایم په یو نیوز لکه مخکې خو دا دومره په میډیا باندې راتلو نه او چې په میډیا رالو نو هر چا خپل خپل نمبر خېلو نو آی تھنک فار می اٹ از ویری هارډ چې زه څنګه دغه کوم چې دا شی ټیک دی دا شی غلط دی زه په کوم شي باندې یقین وکړم او چې کله زه بیا دلته رالم نو دلته ما ته وویلی شول چې یو کس مړ دی ما دپاره نور ډېر هرټفل و چې زه اوس په څه یقین وکړم ټیک دی نو زما خو هغه چې کوم سوچ و زما چې لکه ما خو ډېر ظلم شوی دی ټیک دی ظلم شوی دی هغه چې کوم طریقې سره وشوه او کوم طریقې سره ما ته پورټریټ شوی و په که میډیا باندې شي که سوشل میډیا باندې شي نو ما دپاره هغه داسې و چې لکه بس قیامت و بس ډېر بد حل و بس فایرنګ و دا د هغې د وجې نه
نو آئی تھنک ما تم پزړه کې ډېر زیات هیټ پیدا شوی و که دلته راتلم نو زمونږ یو هغسې مایند سیټ چې ودرېږه څه موقع میلاوه شي چې زه ټونټ کم دی خو چې دلته رالم دلته خبرې بیخي مختلف طریقې سره وې نو آئی تھنک یو خو مونږ یوت کې دام دی چې مونږ ډبل سایډ سټوریز کله هم نه اورو مونږ اکثر په یو خبره مانو چې ودرېږه یو کس څه وایي او بس چې یو څه وایي په یې مونږ عامل وکړو نو آئی تھنک دا مونږ دپاره ډېر زیات یو یوت دپاره یا پولرائزیشن پیدا شوی دی ډسټرس پیدا شوی دی زموږ کریټیکل تھنکنګ بیخي لکه داسې ختم دی زموږ سوچ بالکل ختم دی نو آئی تھنک دا مونږ یوت دپاره پکار دی چې داسې پلیټفارمس چې څونه دي لکه څنګه ستاسو پلیټفارم دی چې مونږ ته ایټ لیسټ څه نیوز دی ایز اٹ از چې راځي ہے نا اور پکار مطلب آئی ہوپ چې تاسو دا مونږ دپاره وکړئ ډېر زیاته مننه جی اگر آڈینس میں کوئی کسی کا سوال ہو یا کوئی مجھے یہ بتائے کہ یونیورسٹیز میں اسپیشلی آئی آر پیس اینڈ کنفلکٹ ڈپارٹمنٹ یعنی جتنے بھی سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں کیا اس میں آپ لوگوں کو یہ سکھایا یا بتایا جاتا ہے کہ فیک نیوز سے پروپیگنڈوں سے آپ نے کیسے بچنا ہے کوئی ہے جو رسپانس کرے فیک نیوز یا فیک پروپیگنڈا پہ ڈائریکٹ آنا جو ہے اس سے کوئی ہمیں فروٹفل ریزلٹ نہیں ملیں گے اس کے ہمیں وجوہات پہ جانا پڑے گا کہ وہ کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے جو فیک نیوز ہے یا فیک پروپیگنڈا ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے تو میرے خیال میں کہ جو ایجوکیشن ہے بیسک ایجوکیشن وہ ہماری اس ملک میں آؤٹ ڈیٹڈ ہے 2 مہینے پہلے یونائٹڈ نیشن کی ایک سروے آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے میجورٹی جو بچے ہیں جو میٹرک پاس ہے وہ 4 جملے نہیں لکھ سکتے نہ بول سکتے ہیں تو آج کل جو موبائل ہے اور جو انٹرنیٹ ایکسس ہے وہ ہر کسی کے پاس ہے تو جو ایسے اسٹوڈنٹ جو 4 جملے نہیں لکھ سکتے تو جب ان کے پاس موبائل ہوگا تو ان کے پاس جب نیوز آئے گی تو نہ تو اس کو یہ پتہ ہے کہ سورس کیا ہے سورس ہوتی کیا چیز ہے نہ اس کو ویریفیکیشن کا پتہ ہے نہ ایویڈنس کا پتہ ہے تو جو چیز بھی اپنے ذہن کے مطابق دیکھے گا جو ہم نے ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کیا ہے تو ان کے مطابق دے گا تو وہ تو شیئر کرتا جائے گا تو میرے خیال میں جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے جو ٹو انکاؤنٹر فیک نیوز اور فیک پروپیگنڈا دوسرا چیز جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو اتنا پروموٹ کرے جو نیگیٹو فیک پروپیگنڈا یا فیک نیوز ہے یہ خود بخود جو ہے وہ اس کے پیچھے چھپ جائے تو آج کل جو پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ لوگ اتنا نہیں دیکھ رہے آپ دیکھ لیں پچھلے 5 سال کی ریٹنگ دیکھ لیں جو مین اسٹریم چینلز ہے اور آج کل دیکھ کے وہ بےتاج ہے اس میں کمی آئی ہے وہ لوگ نہیں دیکھ رہے کیوں کیونکہ وہ فلی فری نہیں ہے اب فلی فری سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ اس میں سرٹن لمیٹیشن نہیں ہوگی باؤنڈریز نہیں ہوگی اس میں باؤنڈریز بھی ہونی چاہیے لمیٹیشن بھی ہونی چاہیے مطلب کسی کو پرسنل اٹیکس نہیں کرنے چاہیے باؤنڈریز کراس نہیں کرنے چاہیے لیکن اس میں جو آزادی رائے ہے فریڈم آف اسپیچ ہے وہ ہونی چاہیے لیکن آج کل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم جو مین اسٹریم میڈیا جو چینل دیکھ رہے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں آپ کو یونیورسٹی میں اس حوالے سے کوئی ٹریننگ یا کوئی آپ کو سیشن یا کوئی آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے فیک نیوز سے کیسے بچنا ہے اور اس کے اثرات کیسے کم کرنے جواب اگر مجھے دینا چاہیں جی جی شور نہیں میں ادھر سے اور جب ہمیں ریسرچ کرتے ہیں تو باقاعدہ ہمیں ٹیچرس کہتے ہیں کہ نیوز سے کوئی ڈیٹا نہ لیں تو اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ نیوز سے ڈیٹا ہمیں لینا ہی نہیں چاہیے تو یہ اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے ریسرچ میں آپ کو ریفرنسز دینا ضروری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو جس طرح ریسرچ کے لیے ریفرنسز کا کہا جاتا ہے تو اسی طرح ایک سیشن یہ بھی ہونا چاہیے یونیورسٹیز میں کہ اگر آپ ایک خبر آگے پھیلا رہے یا سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے تو کم از کم اس کا ریفرنس جو ہے وہ آپ ضرور دیا کریں. عقیل صاحب ایک دفعہ پھر آپ کی طرف اگر یہ ہم دیکھ لیں ان کی باتیں آپ نے سن لی کہ یونیورسٹی میں نہیں بتایا جاتا, ہماری جو پچھلی جنریشن ہے یا جو ہمارے والدین ہیں ان کو اس حوالے سے کچھ خاص پتہ نہیں ہے کیونکہ ان کے دور میں ڈیجیٹل یا پروپیگنڈے کا دور ہی نہیں تھا, تو کیسے ہم اس نوجوانوں کو ان کے جو فیک نیوز ہے اس سے بچا سکتے اور حقیقی خبروں کی طرف ان کا رجحان کیسے بن سکتا ہے؟ جب یہ جینون اور اوریجنل نیوز پڑھیں گے نہیں تو فیک نیوز سے کس طرح بچیں گے؟ یہ تو بہت عجیب قسم کی صورتحال ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ویسے مطلب ہماری نیو جنریشن
خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے، صحیح. مگر جو ایک فینامنا بنا ہوا ہے دنیا کے مختلف سوسائٹیز کو ریپرزینٹ کرنے کا، وہ بڑا خطرناک ہے. جس طرح میں نے آپ کو انڈیا کی مثال دی. کتنے لوگوں نے کل مانچسٹر ایئرپورٹ پر ایک واقعہ دیکھا ہے؟ ایک پاکستانی فیملی آ رہی تھی. ہاں، کتنے لوگوں نے؟ ہاں، ایک بندے میں 2 3 دیکھنے کی ویڈیو ہے، بی بی سی نے بھی چلائی ہے. ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ کل دنیا کے سب سے سو کار مہذب ترین ملک میں جو کچھ ہوا ہے، اس کی کوئی ایک مثال آپ مجھے فیک نیوز سے نکال کر پاکستان میں دکھا دیں. مگر ہم نے مانچسٹر ایئرپورٹ کی وہ ویڈیو اس لیے نہیں دیکھی ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں کہ انگلینڈ بہت اچھا ملک ہے. ہم ذہنی طور پر اس لیے غلام ہے کہ جب کیپٹل ہل پر امریکہ کے اندر اٹیکس ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہم انگریزی دان لوگ ہوتے ہیں، جو خود کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جو یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آتے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ڈاکٹر، پروفیسر، فلاں فلاں فلاں، میں تو اس میں آگے پیچھے ہو جاتا ہوں. پروفیسر، ڈاکٹر، وہ پھر مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کون آگے ہے، پروفیسر کدھر ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پی ایچ ڈیز جب فیک ہوگی، اس کی ڈاکومنٹیشن اور اس کی تھیسز جو آپ بتا رہی ہے، کوئی 15 تو مجھے معلوم ہے، پروفیسر، ڈاکٹر فلاں 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 کی صوفزائی، تو آپ کو کیا پڑھائیں گے؟ کیپٹل ہل کے بعد جو امریکن سٹیٹ کا ریئیکشن آیا، اس کے بارے میں بھی کسی کو پتا نہیں ہوگا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا بھی، ابھی تک آپ کی 21ویں صدی کی پولیسنگ جو ہے نا، وہ 1862 کی طریقہ کار پر چل رہی ہے. آپ لوگوں نے کبھی ایف آئی آر پڑھی ہے؟ کن کن لوگوں نے پڑھی ہے ایف آئی آر؟ ہاں، اس میں جو اردو استعمال ہوتی ہے کہ غل پلے پر بھاگ رہا تھا اور پولیس والا ٹوپک لے کر اس کے پیچھے جا رہا تھا. آپ نے ابھی تک، اور آپ کو پتا ہے جس طرح ڈاکٹر کے نسخے کو پڑھنا بہت مشکل ایک وقت میں ہوا کرتا تھا، اسی طرح آپ ابھی پشاور کے کسی ماڈل پولیس اسٹیشن میں جائے، آپ کو وہ لینگویج نظر آئیں گی جو کہ آپ کے جس بندے نے ایف آئی آر درج کی ہوتی ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ میری کمپلینٹ کیا تھی اور ان لوگوں نے کیا لکھا ہے. یہ آپ کے سول اداروں کی کارکردگی ہے. جو میں ایک آپ کے سوال کے اس میں ایک بات جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب خالد نے آپ لوگوں سے پوچھا کہ سنو کو کتنا لوگ سنتے ہیں، ہاں، حالانکہ یہ جدید ترین ڈیجیٹل ریڈیو ہے پاکستان کے اندر، سنو پختونخوا سے یہ آپ کی اس شہر کو اعزاز جاتا ہے کہ سب سے بڑا ریڈیو ہمارے پاس ہے اور سب سے بڑا نیٹ ورک ہمارے پاس ہے، جس پر ہم امریکن اور انگلینڈ کے جو پروپیگنڈا بیسڈ میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. جو آپ بتا رہے تھے، وہ جو بھائی کہہ رہا تھا کہ مطلب ہم اچھی خبروں کو پورٹرے کر سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیڈٹ کالج شمالی وزیرستان کتنا خوبصورت ہے. ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیس اینڈ کنفلکٹ جو ادارہ ہے اس میں کتنے اچھے لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے ان لوگوں نے اسٹیبلش کیا ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس والے شہر میں کتنے بڑے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ واحد نوبیل جو ہے نا اس میں میری بھتیجی لگتی ہے ملالہ یوسفزئی بھی ہے. ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کمپیوٹر کی دنیا میں سب سے بڑی جو سافٹ ویئر انجینئر تھی وہ پاکستان کی تھی. وہ لوگ نہیں پڑھیں گے. آپ جو بتا رہی تھی لوگ وہ سننا چاہ رہے ہیں. لوگوں میں ایک ریونج ہے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، لوگ انتقام لیتے ہیں. ایک اگر میں ان میں سے کسی سے انتقام نہیں لے سکتا ہوں نا تو میں خود سے لیتا ہوں. ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ آپ خود سے انتقام لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں صرف ایک بات پھر ان سے ضرور ہم نے ان کی بات سننی ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں اس وقت جو ایک بک چھپتی ہے وہ 1 ملین اس کی پبلشنگ ہوتی ہے. امریکہ کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ ہماری آدھی قوم جو ہے نا امریکہ کی غم میں مری جا رہی ہے. میری طرح کسی نے لاہور دیکھا نہیں ہوگا اور وہ کہتا ہے امریکہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، 1 ملین بکس ادھر پڑھی جاتی ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ امریکہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں پر صرف 33% لوگوں کے پاس 2 سیمز ہیں.
پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ موبائل ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی امریکہ کی دریافت ہے، وہاں پر بکس کا استعمال جدید دور میں وہ موبائل سے زیادہ ہے. ادھر تو 15 سم لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں اتنے سوئچ نہیں ہوتے جتنے ہمارے پاس موبائل اور چارجر ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پسماندہ بھی ہے، ہم مر بھی رہے ہیں، وہ کھانے کے پیسے نہیں ہے، فیس کے پیسے نہیں ہے، بل کے پیسے نہیں ہے. اور ایک اور بات، دنیا کا سب سے بڑا میڈیم انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آج بھی ریڈیو ہے. تو جو ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے اور یہ تباہی ہے. حالانکہ آدھے گلاس کے پانی سے آپ کی موت اگر واقع ہو رہی ہے پیاس سے تو ٹل جاتی ہے، مگر آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا. اس کو کہتے ہیں میڈیا پرسپشن بھی ہے، یہ میڈیا پرسپشن اسی کو کہتے ہیں. مگر آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی یہ گلاس جو ہے نا آدھا بھرا بھی ہوا ہے. تو جو ایک تھریٹ ہے، مجھے تو نہیں ہے، میں تو 50 سال گزار کر میں نے کوئی 40-50 ممالک بھی دیکھے ہیں، مجھے ایشو نہیں ہے. ان کو تھریٹ لاحق ہے، اور وہ تھریٹ لوکل نہیں ہے. جس طرح ہم ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ پشتونوں کا مسئلہ ہے ٹیررزم، اور یہ صرف پختونخوا میں کیوں ہو رہی ہے، بلوچستان میں کیوں ہو رہی ہے. حالانکہ یہ پراکسز ہے، انٹرنیشنل معاملہ ہے. پوری دنیا کی پراکسز جو ہے نا پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، بلین آف ڈالرز کی اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے ٹرینڈز کو، اور میں پھر کہتا ہوں کوئی ناراض ہو جائے، جب آپ کا پرنسپل نہیں، جب آپ کی حالت یہ ہو کہ آپ کے 34 یونیورسٹیز میں سے 24 کے وائس چانسلر نہیں ہو، تو اس کے بعد عقیل ہی پیدا ہوگا، غلط تجزیہ کرے گا، غلط باتیں کرے گا، فیک نیوز چلائے گا. تو یہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. اور بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک یو این او کا 2017 کا ایک ڈیٹا شیئر کرتا ہوں. یو این او نے 2017 میں ایک سروے کیا. اس سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں ڈپریشن زدہ لوگوں کی جو شرح تھی وہ کتنی تھی آپ کو پتہ ہے؟ 69%. 69 اب پختو کی چمنگ ہوئے چمنگ نیم لیونیو بدل لیوانے چدے خو نیم نه زیات شو. ډیره زیاته مننه اکیل صاحب. نور پښتونې به هم تاسو نه کوو، خو چونکې موږ سره نورو کسان هم په سټیج موجود دي. فروانه به زه تپوس کوم چې په دې دور کې، په دې جدید دور کې بینګ ا سټوډنټ ته په سوی چیرې موږ ځان د دغه فیک نیوز نه، دغه د پراپیګنډو نه څنګه ځان بچ ساتلی شو، څه موږ له پکار دي په دې کې تاسو لږ خبره نه. په دې په مین سټریم میډیا باندې هم تنقید وکړي. د دوی چې خبره کوي چې د هغې ریټنګ کم شوی دی، د هغې وجه څه ده چې موږ ته هم پته ولګي. زه به شروع کوم لږ شان خپل پرسنل لایف نه ده نه. زما زه چې کله لویېدم نو ما همیشه چې دی ټینټونو کې ټایم تېر کړی دی. زما بابا آرمي کې و، نو ما هغه ټایم لویېدو کې ډېر زیات یو مینه، محبت اور عزت کتلی دی د عوام په نظرونو کې آرمي لپاره. بلکې زه به وایم چې 2016-17 پورې مې کتلی دی هغه شانتې مینه او عزت. او هغې نه پس بیا هغه کنټینیوسلی په ډکلاین تلو، او هغه رو هغه پروپاګنډاز، هغه سوشل میډیا ډېر زیات په عروج رالو، سوشل ایکټیویسټ ډېر زیات شروع شو. زه خو په خپله سوشل میډیا ډېر یوز کوم هم نه، ځکه چې د کار شی پې وي نه. نو صحیح مین سټریم میډیا کې بیا زه نیوز پیپر ریډ کوم، هغه لږ ډېر بیا هم تاله څه انفارمیشن درکړي. او ټي وي چینلز خو ډېر زیات ډیوایډډ دي، یو د یو پولیټیکل پارټي نیوز چینل دی، بل د بل پولیټیکل پارټي نیوز چینل دی. څه نیوز چینل چې کوم زما خوښ دي، چې کوم به ما کتل پیله، هغه اوس نان ایگزسټنټ دي، هغه ښکاري نه. او چې کوم لکه تاسو چې څنګه دغه کوئ کلیم کوئ چې لکه زموږ والا چې دی هغه نان پارشل دی، هغه ګډ نیوز هم ورکوي، نو د هغې بارے کې اویرنیس یې نشته، هغه چاته پته یې نشته چې دا چیزونه هم ایگزسټ کوي. ریډیو اورېدو کې ډېر یوث چې دی هغه انټرسټډ دی هم نه زما حساب سره. ډیجیټل خلک ډېر امیج بیسډ نیوز چې دی هغه کتل غواړي. بل زه به لږ داسې یو لفظ
لګه یوز کوم هغه په ډېرو باندې بدم لګي خو زما سمیت نن سبا یوت چې دی هغه ډېر فارغه دی هغې سره کولو له څه کار نشته زما ایج والا یوت چې کوم دی لکه ته 25 پلس والا موږ سره ځکه چې پاکستان کې یو ډېره غټه مسله د انامپلایمنټ هم ده نو موږ چې دی کور یې ناست یو کور کې چې موږ ناست یو نو موږ دغه سکرولینګ کوو او ګورو چې ښه دی نه هغه ورته وایي نه هاټ نیوز دی نه غټ هاټ نیوز اوس کم یو دی ښه فلانې اکټر څه وکړه فلانې چې دی پارټي څه وکړه دا څه چلو شو او چې څومره مسالېدار هیډلاین وي دومره پې زیات کامنټ شي دومره پې لایک شي موږ اټینشن ورکوو میډیا هاوسز چې دی که نه هغه هم انټایرلی ټو بلیم نه دي ځکه چې موږ هغه اټینشن که ورکولی نه نو هغوی به دا سنسناخیز خبرونه نه پوسټ کول هغوی به هم بیا هغه شانتې خبرونه پوسټ کول چې کوم هغوی ته پته ده چې عوام به ریډ کوي خو عوام کې کریټیکل تھنکینګ والا شی نشته نو میډیا هاوسز به څه پوسټ کړي موږ سره ډېر ښه میډیا چینلز هم شته ډېر ښه جرنلسټ هم شته چې کوم ټولې ښه خبرې هم کولی شي خو موږ تیار نه یو ښه خبرې اورېدل لپاره لاو زه چې کوم دی مونږ سره بل رور چې کوم دی هغه ناست دی دوی نه به هم یو دوه سواله کوو نو بیا به مونږ ستاسو سوال طرف ته راځو که تاسو چېرته په سوشل میډیا په پراپیګنډا یا په مین سټریم میډیا حوالې سره څه سوال کوئ یا د میډیا کردار حوالې سره نو هغه تاسو کولی شئ امتیاز علي دی مونږ سره د باچا خان یونیورسټۍ نه امتیاز په دې صورتحال کې چې کوم دا تاسو ډسکشن واورېدو دا هر څه مین سټریم میډیا هم کردار نه کوي سوشل میډیا چې کوم دی هغه هم هغه شان نیوز موږ ته نه میلاویږي او څنګه چې دوی خبره وکړه چې یوت اوزګار دی اوزګار کوي یوت ستاسو په خیال نو د سوشل میډیا یا د ډیجیټل میډیا نور څخه استعمال کیدی شي چې هغه منفي لاړ نه شي او هغه چې کوم دی مونږ ځان دپاره یا د خاورې دپاره یا د ملک دپاره چې کوم دی مثبت استعمال وکړو ټول ډول پېښو درسونو پښتونخوا ډېره مننه چې موږ له او سپیشلي ځوانانو له موقع ورکړله د خپل فیلینګز اظهار کولو او زه ستاسو د سوال جواب د یو داسې اگزامپل سره ورکول غواړم سوشل میډیا موږ خلک صرف دې لپاره پېژني چې په دې د پکچر ورکړم او ماښام وګورم چې څومره لایکس چې راغلي دي او څومره کمنټس چې راغلي دي ټیک ده چله ته دا کړی به چې بیا زما میډیا هغه شي ډاک کو او دغه ته میډیا سنټر ته که پرنټ میډیا ده که الکترونیک میډیا ده هغه سلیبریټي زیرا اوسه چې د چا په ټیک ټاک باندې زیات فالوورز دي د چا په دغه باندې فیسبوک باندې زیات فالوورز دي هغه فالوورز په څه ډول ودرک شوي په ډانس کې ودرک شوي دي په داسې اکټیویټیز دي ودرک شوي چې هغه درسره ایتیکل دي ټیک ده نو چې کله هلته هغوی ته ریکګنیشن ملو شي نو دلته دا نور خلک اټریکټ کوي چې هلکه هغه هغې ته لاړو زه هم دې ځای ته رسېدی شم زه به یو اگزامپل ورکړم په سوشل میډیا باندې ما سره صرف هغه پیجز دي کوم چې زما د ایجوکیشن او زه یو سوشل ورکر یم د سوشل ورک ریلیټډ دي نو زه د هغې فایدې ښیم د 2014 نه واله تر 2024 پورې ما د پاکستان مختلف ممالک کې ریپرزنټیشن کړی دی په انډونیشیا کې بینکاک کې افغانستان کې پاک افغانیو ډایلاګ او نور چاینا کې خو زه د هغې اگزامپل فیک نیوز تاسو سره شیر کول غواړم ما پرزنټیشن کول د پاکستان د یوت په پازیټیویټي باندې پرزنټیشن د شروع په منځ کې یو افغان سټیزن و بینکاک کې یو سیشن و د ریفیوجیز رایټس کنسلټیشن په نوم باندې نو هغه وکړي چې لکه زما هغه ایموشنز یوزفول د دغه خلاف د پاکستان خلاف وایي چې یاره ته پښتون یې تا سره خو سمپتي ده خو ستاسو په پاکستان کې د پښتنو رایټس ډېر زیات ایکسپلاید کېږي نو ما ورته وایي چې څنګه وایي چې ستا پښتون جینۍ چې کوم دا هغه ایجوکیشن نه شي کولی لوبه نه شي کولی داسې یو لوبو د هغې پکچرې شیر کړو سیندرو دا شیونه دا نه شي کولی و ستاسو جینکۍ کور پورې محدود کړي دي دا دې ووایي پوره یو دغه سپیچ یې وکړو بس ما ورته وایي چې داسې کار دی چې ته بینکاک پورې راځې نو کوشش کوه چې انفارمیشن اپډیټ ساته ما زه تا ته لومړني پښتونخوا ښیم دا ستا مخکې چې کوم کس لګیا یم دا د پښتونخوا نه دی پاکستان نه یو کس رک شوی دی هغه د پښتونخوا دی نو دا د هغه لپاره فخر خبره ده دویمه خبره ما یې دا ده چې کومو جینکو چې تا مثال ورکړو نو ما وایي ستا انفارمیشن اپلیټیو شوي خو زما په پرزنټیشن کې لري سلاید موجود و لاړم فارورډ سمر خان نوم چې تاسو ته اورېدلي وي د دیر جینۍ ده پښتنه ده او فرست وومن فرست ګرل ده چې په ګلیشر باندې سایکلینګ کړی زموږ ملګرې ده او هغې د بل ملک چې دا ورلډ ریکارډ هغې د وکړو چې په ګلیشر باندې کړی دی ته دې نه خبر یې
خو زمونږ په نیوز کې زمونږ په دغه کې پازیټیو کې زما نیوز نه ښایي نو انټرنیشنل میډیا ولې کوي بیا به زه راشم د باچاخان یونیورسټۍ چې ریپرزینټ کوم نو د هغې اټیک طرف ته به راشم کله چې په باچاخان پوهنتون باندې اټیک وشو نو زه هغه ټایم کې ما انسل کولو اسلام آباد نه ټرانزینګ د کول کلاس روان وم چې ما ته جونیئر کال وکړو چې بیجان په موږ اټیک شوي چې دا په فیصل دی بهرحال هغه تھینک یو سو مچ زه په کمیونیکیشن کې وم خپل جونیور سره ما ګایډ کول چې خیر خبرې مه کوې سم دی او دیوان لاندې سره هغوی ګایډ کولو یک دم هغوی ته یو نیوز ته ورسېدل په میډیا باندې چې اپریشن سکسسفل شو آربي ورسېدله او کلوزینګ وشو او دغه وخت کې هغوی لګیا دي زما ملګري زما جونیور دی شهیدان کول لګیا دي ما د جبریجان یو کمره خو یې راته دغه کړله هغه چې هلکان شهید زما جونیور د دې کلاس شوي ستونزو کامران دي اوس زموږ دروازه باندې رسي چې ورکولو کې وو اپریشن موږ فوجیان یو ما ورته ویل یو 2 منټه راکړه بار زموږ کلیوال وروڼه ټول ولاړو هغوی ته مې کار وکړو ما سچویشن څه دی لکه هغه تاسو فیک نیوز یادوئ که نه د هغې تصدیق په څنګه کې هغه ته مې ډالۍ کړي چې ښځه صحیح د ورکولو که ما ته بیجان ورکولو که ما نه وی ما بعد نه کنفرم کړو هغوی چې نه هغه زما خبرې یو افیسر سره وکړې هغه وویل چې نه بچي ته دوی ګایډ کوه چې تر څو موږ ته نه ویلې تاسو بلکل دغه مه کولاوئ ورنه کولاوئ نو هغه خبره په هغه وجه سیف شوله چې هغه فیک نیوز موږ کاونټر کړله که چېرته موږ دا نو کاونټر کړی نو دا بیا دوباره هغوی په دې باندې هغوی بل یو فیک نیوز پکې ده چې جنکۍ علاجېږي د بیا دلته جنکۍ علاج کړی حالانکې په ټولو باچاهان پوهنتون کې یوه جنۍ زخمي هم نه وه ټیک ده دا فیک نیوز و هغه ما بار بار پروفیسر بیا زه یونیورسټۍ کې ټولو ستونزو لګیا وم بل یو د 80 پلس دې کې دغه چې کوم دي شهدا دي هغه 18 دي 18 شهدا دي نو دا فیک نیوز وجه ده څنګه تاسو کوم موږ کنفیوز یو موږ کنفیوز ودیو کنفیوز موږ پدې یو چې موږ د 90 چې کوم جنریشن دی دا چینجینګ جنریشن دی چینجینګ جنریشن ته چې دلته مکس شو شي دا یو د موږ ساده لایف ساده میندې دي خویندې دي پلاران دي او دې خوا موږ ماډرن پکې راینټر شو خو ماډرنټي ته موږ هسې ګایډ نه کړی شو ټرین نه کړی شو چې په ټرین په موږ ورواچي چې لکه 10 سالانو ته په دې لحاظه ایتیکل یو بیکګراؤنډ ته تا جوړ نه کړي شي تا ته سوشل میډیا راغله اوس چې آی ډونټ نو هاو ټو یوز سوشل میډیا او چې دغه څه به کېږي چې کوم موږ فیک نیوز اکسپټ کوو چې په دې اوس زما ریسرچ زما دا دی چې لکه ځوان پول باندې دا ریلیجیس چې کوم دی دا به څنګه د ډیولپ کوم چې دا وایلنټ ایکستریمزم چې کوم دی دا په اثرانداز نشي او خاص کر زما په قبایل جلو باندې دی نو هغې کې موږ فوکس کړی دی چې کله ته په پروټیکټیو فیکټرز په دې فوکس وکړي او دا سترونګ دی دا هغې بیا خپل پرې کېږي هغه پرو ریسرچ دی خو څه زه تاسو ته وایم دا یو پریونټیو دغه دی چې دا یوز پر وړاندې کوشش کوو موږ دا کوو چې یوز له زیات ټیم ورکړو دا یوز زیات انفارم چې دې خبر نه دا انفارمیټیو به وي زما دغه دا دی چې لکه موږ د ټیرریزم او د ایکسټریمزم خلاف همیشه دا موږ کوم ځای کړی دی د کاونټر ټیرریزم موږ کړی دی کاونټر دې ته وایي چې کله واقع وشي او بیا زه ریاکټ کوم پریونټیو موږ ډېر زیات اګنور کړی دی پریونټیو څه ته وایي ته زما کیپیسټي ډیولپ کړه چې زما کیپیسټي ډیولپ کړي چې ما ایزیلی عبدالله صاحب یا عاطف صاحب اکسپایټ کوي نو چې پنجابي زما خلاف دی افغان زما خلاف دی پلانګي چې ما ته دې ووایي خو چې ما کې دونه کیپیسټي دي زه ریسرچ کوم چې او زما خلاف دی او ګڼه دی نو دا یو څه خبرې دي چې له فیک نیوز سره راشي نو فرست هو شیرډ چا شیر کړی دی سورس وګوره تھرډ ویریفای کوي څنګه چې کوم اتنټیک او جنون ریسورسز دي هلته به لاړ شئ ریویزټ کړه که په ټویټر وي او که په فیسبوک وي د ټولو افیشل پیجز شته دی هغه ویزټ کړه ویریفای کړه اینډ شیر وذ یور کولیګ تھینک یو سو مچ امتیاز ډېرې ښې خبرې وکړې تاسو ته خوشحاله به دې شو چې تاسو ټول اکټیو شو ډېر سره فیک نیوز معلومول یا چیک ډېر آسان دی د دې خو خصوصي ویب سایټ نشته خو تاسو که یو خبر راځي نو هغه تاسو ملته نه چونکې کاپي پیسټ کې موږ هسې ماهر یو نو هلته نه کاپي کوئ ګوګل کې چې کوم دی تاسو ورکوئ نو چې هلته تاسو وګورئ چې کوم ریلیونټ او کوم سټینډرډ ویب سایټس دي که دا خبر چېرته په هغې باندې وو نو بیا تاسو په هغې باندې لږ ډېر ټرسټ کولی شئ نو چېرته صرف په فیسبوک باندې د یو پارټۍ یا د یو فیډریشن یا د یو اسوسییشن یا یو عام وګړي چې کوم خبر شیر کړی او په هغې تاسو ټرسټ کوئ مخکې شیر کوئ نو د دې یو خو تاسو ته هم نقصان کېږي چې تاسو غلط خبر ورسو اسلامیک پوینټ اف ویو سره هم دا ګناه ده ورسره د دغې نه نور خلک هم چې کوم دی هغه متاثره کېدی شي اوس به موږ ستاسو طرف ته درځو چې تاسو څه سوال وي څه پوښتنه وي د فیک نیوز حوالې سره پراپیګنډې حوالې سره
یا چې کوم دی د میډیا کردار حوالې سره 2 سواله به موږ اخلو. یو سوال د دې ځای نه او یو د دې رونه جي. بالکل د دې بحث په آغاز کې چې دی نو دوی یو خبره وکړه چې یاره څومره کسان چې دی نو د پاکستان د مستقبل نه هوپفل دي، ډېر کم کسان چې دی نو په هغې باندې لاس چت کو. د ریسرچ حوالې سره خبرې وشوې نو بغیر د څه ډسکشن نه، بغیر داسې چې دی نو لکه څه انډیکیټر دي څه خبرې بیان کولو نه پیله چې نو یکدم تاسو په دې کنکلوژن باندې راغئ چې یاره دا د دې چې کوم بنیادي وجه ده نو هغه فیک نیوز دي. نو یو خو چې دی نو دې څیز ته کتل پکار دي چې لکه کوم د پاکستان مختلف انډیکیټرز دي چې موږ وګورو لکه ورلډ وایډ چې کوم رینکینګ دي نو هغه موږ نشو اګنور کولی. که هغه زموږ اکنامک سټیبلیټي ده، که هغه زموږ جوډیشري رینکینګ دی، که هغه زموږ چې پاسپورټ رینکینګ دی یا نور داسې څیزونه دي که نه نو هغه موږ نشو اګنور کولی. نو که کریټیکلي موږ وګورو نو دا یو تاثر ملاویږي چې یاره دا یکدم په دې کنکلوژن باندې راتله حقیقت کې چې دغه کم انکامپیټنس دی نو هغه چې دی نو د دې ډسکشن په تھرو باندې چې دی نو پټول دي. دویم چې دی نو تاسو یو سټیټمنټ ورکړو چې یاره د پاکستان کوم ریاست دی نو هغه ډېر کمزوری دی، هغه ډېر سټرونګ دی او عوام چې دی نو کمزوري دي. نو د هغې تاسو چې دی نو فردر ایسټیشن ایکسپلینیشن ونه کړو که هغه مولګرت نو ډېره مهرباني وکړه. ما خو د ګلپ انټرنیشنل هم کتلی دی امریکا کې. زما په خیال زه به واحد کس یم له دې صوبې چې ما هغه کتلی دی، د هغې طریقه کار مې هم کتلی دی. بیا د پاکستاني د سروېګانې مروېګانې چې کوم دي که نه دا مختلف دی. هغه چې څنګه تاسو وختي خبره وکړه چې څنګه بعضې چینلې چې کوم دي هغه پارټیانې دي، ټیک شوه، بعضې اخبارونه چې دي هغه پارټیانې دي، بعضې اوس خو پکې بل مخلوق راغلی یوټوبرز که نه ویلاګرز، عجیبه عجیبه، زه خو په خپله پوهېږم چې هم نه عجیبه عجیبه نومونه پکې راغله. دغه رنګې څنګه چې ووایه زمونږ اټیچیوډ چې دی ډېر فیک دی مجموعي طور له، ځکه چې هغه د یوې خورۍ هغه ډېره ښه دغه کړه چې مونږ خو وزګار یو او د وزګار سړي دماغ چېرې شیطان خزانه یې وایي که نه، دا خو زمونږ نیاګانو او نیکونو چې دي به دا خبره کوله. د پاکستان کې دا ډېر څیزونه چې کوم دي که نه دا 2 نمبري نه 10 نمبري. نو انټرنیشنلي خو هم د هغې ایجنډه وي. د مثال په طور زه د میډیا سړی یم او ما خپله ورسره کار کړی دی، ټیک شوه، او په هغې کې داسې دي چې زما خپل اسسمنټ دا دی چې د بي بي سي نه بایسډ او ون سایډډ اداره په دنیا کې یو هم نشته. دلته کې یو ټایم کې به ورته نوم وي خبر اخبار، هغه خبر اخبار د بي بي سي نه ښه دی. ما بي بي سي سره په خپله باندې چې دی یو انټراکشن راغلی دی، ټیک شوه. خو پرسپشن څه دی؟ زما والد صاحب چې و هغه عام سړی و او غوږونه باندې درونو، زه سوات یم، ته خبرې هغه به د بي بي سي 3 ژبو کې چې دی، هندۍ کې، په پښتو کې او په اردو کې. نو زما مور به ورته وایي چې کوړه خدای داسې کوي ټول کور دې په سر راغستی دی، ټیک شوه. مطلب هندي هغه له ورتلم نه، خو د هغه په بي بي سي باندې دومره دغه و، ټیک شوه. یو ستاسو جنریشن ته نه دی یاده، خپل والدینو نه تپوس وکئ. په د پښتنو کې چې به چا اکراس د بارډر چا چې به ډېرې خبرې کولې زما غوندې هغه ته به یې مارک ټلي وی. مارک ټلي چې دی دلته کې یو نماینده و په خیبر پښتونخوا کې، افغانستان کې به پرسپشن منیجمنټ چې دی که نه دا زمونږ د جدید تعلیمي ادارو په سبجیکټس کې هم نشته او که دی ډېر فیک دی. دنیا کم طرف ته لاړه، د دنیا د پروپیګنډا مشینري هغه دغه چې کوم دی هغه کم طرف ته لاړه، موږ کم طرف ته لاړو. نو یو خو په دې سرویز باندې به کلم دغه نه کوې، دا به هم بیا کاونټر چک کوې چېرې د سرویز. یو خبره به تا ته بله کومه، د پښتنو یا د پاکستان ټول غټه مسله چې کوم ده که نه هغه زمونږ د زیات بچي را پیدا کولو هم دي، ټیک شوه. تاسو جنریشن خو خلک دي به لږ ډېر دغه کوي، د ذمهوارۍ مظاهره به پرې کوي. نو موږ خو اکثره داسې خلک هم ما لیدلی دي چې د بچو نوم ورته نه یاد. یو درزي ته یو پلار په اختر کې دغه راوستي و، نو هغه 4 بچو نومونه چې ورته ووایي بیا ورته وایي چې سپېره بچه ستا څه نوم دی، چې لکه عامو الفاظو کې چې دغه کړو که نه. که زمونږ د مور پلار اټیچیوډ چې دی هغه دا دی، زمونږ تعلیمي ادارې چې دي هغه زمونږ دا دي. د سټیټ چې تا خبره وکړه، سټیټ چې کوم سټرکچرز وي 4-5 پیلرز وي، په هغې کې زه د دومره طاقت په حق کې نه یم ایز جرنالسټ. زه ویم چې دا د بیلنس وي. خو سوسایټي چې ده که نه، سوسایټي په دې باندې کمزور ده چې دا کنفیوز ده. وختي چې موږ کومه خبره کوله موږ ډایرکشن لیس یو بنیادي طور له موږ ډایرکشن لیس، لکه زه به تا ته خپل اولنۍ خپله خبره وکړم، تاسو دلته کې یو کس دی هغه ته بیا خلکو نوم کېښودو د مین سټریم
دریم غټ چینل هغه ته نوم کېښودو قیامت مسوده لکه ستا قوم ته یو دریم څلورم غټ ریټډ چینل چې کوم دی هغه ته مقبول ترین پروګرام کم تللی خبرې هغه کس چې لګیا و د قیامت قصې یې کولې یار دا په مین سټریم میډیا باندې تر قیامت قصې کې دا د میډیا منډیټ چې کوم دی هغه نه منډه دی نه نو دا تاسو چې وختي کومه خبره کوله هغه دا دی چې موږ سنسیشنلیزم باندې چې دی که نه ډېر زیات دغه کوو او بیا موږ اوس چې کوم دی اذیت پسند شو اوس موږ ته داسې ښکاري یو طرف ته موږ دا خبره کوو پښتانه چې کوم دی ډېر زیات زورور دي دا تاسو خبره کوله امن پسند هم دی خو هندوستان باندې 18 هم کړي دي ټیک شه جنگجو دي او دا دي او هغه دي دا پکې هم وي که نه چې دا زموږ هتیار دي دا اسلحه زموږ هتیار زما خپل خیال دا دی چې هغه پرسپشن منیجمنټ باندې به زموږ تعلیمي ادارې او زموږ میډیا هم کار کوي ستاسو طرف نه به هم سوال اخلم خو دې نه وړاندې چونکې دا ملګری مو سره ناست دی دلته احسان الله تاسو څه ګڼئ چېرې دا هر څه چې کېږي دا یوازې د سوشل میډیا یا د میډیا له وجې کېږي که نه د دې نور هم څه وجې کېدی شي د ټولو نه پیله خو تاسو ډېره شکریا چې موږ ینګ یوت له تاسو داسې اختیار ورکړو چې هغوی د خپل ذهانت چې کوم دی ایکسپریشن وکړي چا ته د سوشل میډیا چې کوم فیک نیوز دي په ینګ یوت باندې د هغه تاثر راځي نو زما ذهن مطابق صرف سوشل میډیا نه ده چې هغه فیک نیوز په چې کوم زموږ ینګ یوت دی او هغوی د هغې نه نیګیټیو افیکټ کېږي بلکې مین وجه چې کوم دا هغه محرومیت دی د ینګ یوت په څه شي نه سپیشلي زه خو په خپله د فاټا نه یم او فاټا کې زه د ډسټرکټ باجوړ نه یم زه به د فاټا نه شروع کوم د دې صرف چې کوم محرومیت د خلکو دی هلته کې زموږ د ینګ یوت صحیح حساب کتاب وي چې هغوی خو په موقع کې د سکول وینه او په سکول چېرته کې موجود وي نو هغه څه نه دومره جدا وي چې هغې خو په 2 ګنټو کې تلی راتلی نه شي بیا د هغو هایر ایجوکیشن هم ګډوډي د هغو د ایجوکیشن لپاره داسې فیسلټي نشته او یونیورسټي خو په باجوړ کې سره شته نه نو کله چې ماشوم هغه فنډامنټل ایجوکیشن حاصلولی نه شي هغه ته په دې باندې فیسلټیز موجود نه وي نو ستا ینګ یوت به څنګه ترقي کوي او د خپل ملک لپاره د ترقي څنګه سوچ کوي د هغو هغه فنډامنټل چې کوم سکل جوړېږي هغه ستا نه سوشل میډیا چې کوم ده سوشل میډیا د انسان د لایف یو پارټ دی او باقي چې کوم سکل دی یا ستا کوم فنډامنټل ایجوکیشن دی فنډامنټل ستا احتیاطي داسې تدابیر دي چې هغه خپل ینګ یوت ته ورکوي چې په هغې باندې د هغوی مخکې صحیح رهنمایي کېږي ته د هغې نه محروم یې نو ستا ینګ یوت داسې ترقي کولی نه شي نیکسټ پوینټ چې سوشل میډیا څنګه نیګیټیولی زموږ ینګ یوت افیکټ کوي نو زموږ ماشومان چې کله د 15 کالو نه واوړي نو هغې په لاس کې داسې غټ موبایل سړی نو هغې پرې ګیمونه کوي هغوی والدین چې کوم دی د هغې نه محرومه شي دا ماشوم څه ګوري ماشوم لږ څه وکړي بس هغه موبایل له ورکړي چې هغه تېر څه بیا ګوري نو ستا دغه طرف ته هم د ماشومانو چې کوم سکل دی هغه خراب شو واړه ماشومان چې کوم دي دا یو متل مشهور دی چې هغې د کمپیوټر نه تېز زده کړه کوي هغوی فاسټ لرنر دي چې ته په لرنینګ کې هغو ته په فنډامنټل ایج کې مطلب په لو ایج کې هغوی ته داسې سوشل میډیا داسې څیزونه په موبایل باندې ګوري چې د هغې نه هغې سکل خرابېږي نو د دې په وجه باندې هغوی بیا کنفیوز چې د هغو چې کوم سکل دی هغه صحیح برابرېدلی نه شي نو خاص طور باندې زموږ چې کوم مشران دي د والدین چې کوم دي هغو له پکار چې هغې خپل کم از کم د 15 کالجه پورې چې کوم دی هغې خپل ماشومانو باندې چې کوم دی خیال وساتي نو انشاءالله چې دا ډېره زیاته مننه سره خیل یوسفزی صاحب پهله خبره وکړله چې پاکستان کې دا تاسو نه څومره امید دی د پاکستان نه نو زه د دې خبرې مونږ ځکه دا ناامید یي که نه زه هغې باره کې یو څو پوینټ اږدم که نه پاکستان نن سبا چې کوم فارن ریزرو پاتې تقریبا 14 بلین دي په دې کې هغه دي چې کوم د دوی د دوبۍ نه مطلب مختلف دوست ملکونه راهیسي صرف دې لپاره چې دا زمونږ د سټیټ بینک کوم دغه کوم ډالر کوم دغه د ملک ضرورت یې هغه سټیبل وي نه دویمه خبره ده د آل ټایم موږ دلته مهنګای کې چلیږو تقریبا 38% ته رسېدلې ده آل ټایم های انامپلایمنټ ریټ چلیږي نو پاکستان کې اور د دې نه علاوه تاسو چې سنو تاسو نه پېژنئ زه سنو پېژنم سر او زه ډېر اورېدلی یم تاسو هم بلکې پېژنو خالد خان صاحب هم پېژنم زه خپله مومند یم سر
بله خبره ما دا کوله سر چې زمونږ د دغه دپاره فیک نیوز باره کې خبره وسله. فیک نیوز زمونږ تقریبا زه میډیا ګورم، تقریبا ټوله میډیا ګورم. نو زه چې کله یو خبر ګورم چې ما له راشي داسې چل شوی دی که نه، نو اول زه وګورم چې کوم چینل دا شیر کوي، څومره کریډیبل چینل دی که نه پاکستان کې، کوم دا نن سبا زما په دې کریډیبل جیو یا روایت دی باندې زما یقین نه کېږي، ځکه چې دوی حقیقت نشي بیانولی او نه یې بیانوي. نو کوم صحافي زه هغه کریډیبلټي ته ګورم، مطلب د هغه څومره فالوورز دي. اوس حمید میر صاحب دی، هغه به 3.5 میلیون فالوورز دي په ټویټر باندې. نو زه هغه ته وګورم چې دا او بیا هغه پین اکاونټ جوړ شوي. اوس حمید میر اکاونټ دی ته هغې ته لاړ شو، ته هغې لوکیشن وګوره چې کوم ځای کې دی، هغه لوکیشن دی، مطلب هغه اسلام آباد بیس دی. نو موږ ته پته ولګي دا صحیح اسلام آباد بیس دی، نو دا صحیح حمید میر دی. او دغه کوم فالوورز دي دغه رنګې دغه چې کوم ریسنټ خبرې شیر کړي، نو هغې نه پته لګي هغه دغه رنګې موږ انکاونټر کولی شو. او اخیر یوسفزی صاحب نه اخر دغه زما دغه جواب پکار دی چې دا څه دغه کم بېهوبي چې کوم ده داسې ده چې دنیا کې فاینانشل کرایسس چې کوم دي که نه کرنچ دي، خاص کر د کرونا نه بعد او بعضې جنګونه چې کوم دي هغه دا ټول انټرلینک وي. د مثال په طور تاسو پته شته چې مجموعي طور له د مهنګایۍ په دنیا کې هم دغه ریش روانه ده په ټوله دنیا کې. دا کوم چې پاکستان دغه پاکستان کې بیډ گورننس دی. پاکستان کې بیا خاص کر د خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې څومره قدرتي وسایل دي نو د دې کیپیسټي څومره ده چې لږ ستاسو امید کې هم اضافه وشي. امریکن یو سروے ده د 2017 یا 19 صرف پښتون بیلټ کې چې دی که نه، پښتون بیلټ کې د $6 ټریلیون نه والا د $11 ټریلیون پورې دلته کې معدنیات دي. دا دومره زیات دي چې دا د جازونو نه ته دغه کوې که نه، دا ټوله ځمکه چې دا د غرونه د ځنګلونه دا به دغه شي. دا بیډ ګورننس دی، بیډ ګورننس دی. او هم دغه وجه ده چې د موجوده سیټ اپ چې کوم دی، کو تاسو ورته اسټابلیشمنټ وایي، حکومت ورته وایي، څه ورته وایي، دوی دغه څیزونه باندې چې دی څیزونه چې دي هغه فوکس کړي هم دي پکې. بیا تا ته پته شته د امریکا د دنیا په هغه 10 ملکونو ده چې هغه ډېره زیاته قرضداره ده. امریکا د دنیا په 10 ملکونو کې ده چې هغه ډېره زیاته قرضداره ده. دا ډېر کم خلکو ته پته ده. او د کمال خبره دا ده چې امریکا د ټول نه زیات قرض د چا نه اخیستی دی؟ جاپان نه، چې د پیټم بم غورځولی و، اندازه ولګوئ. ټیک شوه. نو د پاکستان د بیډ ګورننس دغه چې ته لرې کې که نه، د څیزونه میزونه د کې بې انتهایي صلاحیت دی. ته ما ته دا خبره کوله د باجوړ یا ته د ممند وې، ته د کرکټ دغه وګوره، د کلاړیانو د پرست وګوره، د ټاپرز چې دي وایي نیم پښتانه دي پکې، او په پښتنو کې بیا قبایلیان دي. ته د سپورټس په دې باندې کار وکړه، د سونو والا موږ کله کله په دې باندې کار کوو. یاره د قبایلي خلک د دې اپریشنونه چې رالل پته ولګېده چې دا مین سټریم پښتونخوا چې کوم دی د خلک د هغو په مقابله کې د هغه سکلز چې کوم دي هغه اسمان ته دي، ځکه پښتانه ډېر ذهینه خلک دی. پرابلم صرف دا دی چې د ډایرکشن به کوم طرف ته دغه کې تاسو خبره کوله چې دته اپرچونټیز څومره ورکوي ورته. او اپرچونټیز کې بیا د تاسو چې خبره وکړه، مور او پلار چې کوم دي که نه، هغه خپل بنیادي کردار نه ادا کوي، استاد نه ادا کوي، ریاست نه ادا کوي. د بیډ ګورننس ایشو د پاکستان نه ټول نه غټه ایشو ده. خو یو بله خبره تا ته کومه، د جنګونه چې تاسو ګورئ د دې وجه هم دا ده چې د پاکستان کې وسایل ډېر زیات دي. د جغرافیه چې کوم ده هغه د دنیا له ټولو نه کمپلیکس جغرافیه هم ده، خو له ټولو نه اهم هم ده. د 2-3 ریجنز چې کوم دي هغه دغه کوي، د انګیج کوي. ټیک شو. بیا ته د ګوادر دغه چې ګورئ یا د ټیرریزم هغه هم هغې سره بیا پکې والی دا تا چې کمپلیکس کوي یا کنفیوز کوي که نه، نو د دې شاته هم یو دغه دی، یو پلانینګ دی، او بعضې څیزونه چې دي تاسو ته ښکاري پکې نه. دا دویمه خبره چې تاسو وکړه، بالکل په پاکستان کې د کم لیډینګ جرنلسټ نوم چې تا واغستو، دی چې کومه اداره کې کار کوي، ته خبرې هغه د مراعاتو په حساب باندې د CNN نه غټه اداره ده. پاکستان کې داسې ادارې هم شته، اگر چې هغه ون سایډ ذکر نه کله تاسو چې ذکر پکې وکړو. په پاکستان کې داسې جرنلسټان دي، د هغو سره هلیکاپټرې دي. او داسې جرنلسټان دي چې هلیکاپټرې دي ورسره. د دې کوم جرنلسټ نوم چې تا واغستو، میر صاحب، او موږ ته ډېره زده کړه کړې ده. د دې دور چې دی
دغه دی د موږ ورته لرې کاروان ورته وایو، خو هغه په دغه مایوسۍ په حالت کې هغه سره یوه حادثه وشوه، تاسو ټول ته خبر یئ، او هغه ته د دنیا د ټولو نه غټ میډیا هاوس افر وکړو دومره پیسې که نه چې هغه د پاکستان هېڅوک هم نشي ګټلی، هغه ورته زه پاکستان نه پرېږدم، په هغه کې اوس هم دوه ګولۍ پرتې دي. زما خو استاد دی، زما په کتابونو باندې زما اوس کتاب راغلی، مقدمه پې هغه لیکلې ده. د کرکټر خلک هم شته، د طاقت خلک هم شته، او هغې چې مخالفت کوي دلته کې زموږ د افسران ناست دي، د زموږ ارګنایزرز دوی هم عزت کوي، دوی هم عزت کوي چې دی د مخالفت چې کوي دی د پاکستان په دغه کې د ده پوینټ آف ویو بل کېدی شي، خو دی د پاکستان په حواله باندې کوي. او بیا خلک دغه ټایپ خلک چې دي هغه دغه کوي، خو د بدقسمتۍ نه قیامت مسعود پکې هم دی، قیامت یې راوستو، هلکه موږ دلته کې ژوند تلاش کوو او تاسو چې د قیامت راته راولئ که نه. نو زما خپل خیال دا دی چې دا موږ دا تاسو چې خبره وکړه یو ټرانزیکشن پیریډ نه وځو، موږ د نیا او د نیکه او د حجرې د جومات په هغه سټرکچر کې فیبرکس کې هم ناست یو، خو موږ د دې موبایل د وجې نه چې دی نو موږ ګلوبلایزیشن ته هم لاړو. نو په دې کې د پریشانۍ خبره نشته، صرف خپل پرایورټیز چې کوم دي که نه هغه دغه کول پکار دي، د کلیر کول پکار دي، او کم کار چې چا دی پکار دی چې هغه وکړي. मेरा नाम लाइबा है और मैं जो हूँ तो लॉ डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ. जितने भी डिस्कशन यहाँ पे हुई तो एज एन इंडिविजुअल लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे ब्लेम डाल देना इट्स वेरी इजी, लेकिन अगर हम अपने बारे में सोचें कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं. फेक न्यूज लाइक जो विकिपीडिया है उसमें कोई भी आप जाके आप लोग अगर सर्च करते हैं या उधर आप एडिट करते हैं तो कोई भी बंदा विदाउट एनी लाइसेंस वो जाके उधर जो है तो वो डिटेल एडिट कर सकता है. विकिपीडिया से हम जो है तो मेजॉरिटी लाइक बीइंग अ स्टूडेंट हम अपने वहां से कट कॉपी पेस्ट करके पेपर में डालते हैं, ठीक है. और आप अगर उस साइट को भी देखें वो भी सिक्योर नहीं है, आप उसकी इंफॉर्मेशन पे भी रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल और जैसे हम सब मुसलमान हैं तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई हदीस भी लेके आता है तो आपने उसको कहना है कि भाई आप इस पे जो है ऐसे दलील दे कि ये कहाँ से है, आपने उसके रावी को जानना है, ठीक है. फिर वो अगर रावी पे आप लोग बिलीव करते हैं कि हाँ वो सच्चे हैं तो आप उस हदीस को मान लें, या फिर अगर आपको कोई इस्लामिक बात भी करता है तो आप वो बातें आप अपना रिसर्च कर ले. फिर एट द एंड पे जो अल्लाह ताला ने अकल सबके जहनों के ऊपर रखा हुआ है, अकल पाँव में भी अल्लाह रख सकते थे लेकिन ऊपर इसलिए रखा है कि आप वो फिर थोड़ा सा आप उसको यूटिलाइज करें, खुद आप उसको यूज करें और फिर उसको यकीन करें. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو تاسو واوریدل او هم کتل چې دلته ځوانان د فیک نیوز نه څومره متاثره دي او د هغې له وجې څومره مایوسه شوي دي یا محرومه شوي دي. نو موږ کوشش او هڅه دا وه چې تاسو د فیک نیوز پراپیګنډو د دې اثراتو نه چې کوم دی تاسو خبر کو او تاسو په خپل هم وګورئ واورئ چې عام خلک یا ځوانان چې کوم دي د دې نه څومره متاثره شوي دي. همدې سره نننۍ زموږ خپرونه چې کوم ده هغه سر ته رسیږي. اجازت راکوئ، د الله په امان.